السلام علیکم. زه یم ډاکټر انعام الله خان. هلکه دا بانګیان چپ کړه. ګوره د دې وړو بچو کې اکثر یو مسله راځي، وایټ مسل ډیزیز ورته وایي. څه ورته وایي؟ وایټ مسل ډیزیز. ولې د دې دا کومه غوښه چې ده نو دې ته موږ هسې وایټ میټ وایو. کله چې دا رازاد شي تاسو اصولي د دې داسې منډې واللی، دا منډې دې بچو له نیخه په دې اولني ینګ ایج کې 2-3 میاشتو پورې، ځکه چې دې څنګه منډې ووهي دې ته فوراً مسکولر پین شروع شي او ډایرکټ ورته هارټ اټیک کېږي. دې ته وایټ مسل ډیزیز وایي. صحیح ده، کارډیک ارسټ ورته کېږي. نو داسې واړه چې دي دې ته مه خوشحالېږئ چې دا ترپکې وایي. دا ډېر زیات څه کوئ، ډېر په غور و فکر باندې دې ته خیال کوئ، ځکه چې د دې علاج بیا بالکل موږ سره نه وي، دومره زر تر زره د دې ایکشن وي. بل دې بچي ته وګوره، د دې د سترګو نه اوښکې ځي. د سترګو نه چې اوښکې ځي دا تا ته علامت درکوي چې یاره په دې بچي کې یا خو سټرس دی یا په دې کې ټمپریچر دی. ټیک دی که نه؟ ویني ډاکټره د دې ډاکټر عباس صاحب د دې ټمپریچر ضرور واخله. صحیح ده، په دې زما لږ شانتې شک کېږي په دې وړو بچو کې دا تیلیریوسس ډېر زیات راځي. ټمپریچر واخله ضرور. یا سټرس وي، سټرس داسې وي چې یاره یا خو پور هایجین وي، هایجین ټیک نه وي، یا چېرته کم تاسو چې شټ کې ساتئ په هغې کې مسله وي، یا خوراک پوره نه وي، یا پیپ پوره نه وي. بهر کې هر څه چې وي سټرس ته مختلف خبرو نه راځي. ټیک ده، د داسې وړو بچو په دې یخنو کې خیال هم ډېر ساتئ. په دې باندې زما دې ملګري دغه اچولي وو، دا کپړې پې وې، خو دا تا ته پته دا ماشومان وي څنګه چې دا وګوره دې ته دا کم چې دا پوټي نرم غونتې کوي نو دا باندې اکثر پیم ډېر شي، د پیو د لاس هم کوي. بیا یو ډیزیز دی چې هغې ته کاکسیډیوسس ویلی کېږي، کاکسیډیا یو پروټوزوا ده. صحیح ده، د ایمیریا بویس نه کېږي، نو هغې سره هم دا چل کېږي. په هغې کې او په دې کې پہچان شته دی. صحیح ده، کاکسیډیا کې بیا څه وي، بلیکش فیسز وي، شوټینګ ډایریا وي ورسره. صحیح ده، او په دغه کې چې دي اوور فیډینګ کې نو داسې یلویش دغه کېږي فیسز وي. په هر کې زما د دې خبرې مقصد دا و چې یاره داسې ماشومانو بچو په دې یخنو کې ډېر زیات کیر کوي، پی ورباندې برابر ساتئ، د صحت ډېر خیال یې ساتئ، منډو ترړو ته ډېر زیات مه پرېږدئ. صحیح ده رشید خانه؟ صحیح ده که نه؟ او دې سپوروالي ته ګورې ده دا د دې ډېر خیال ساته، ښه چې سپږې ورګې درنه بګې نه کېږي، کوني درنه بګې نه کېږي، ځکه چې د پروټوزوال بیمارۍ په دې باندې د راتلو خطره او هغه چا خبره راځي هم نو د دغه کونو د سپږو ورګو د لاسه راځي. د دې خبرو لږ شانتې خیال ساتئ. دا د مینجمنټ په پیو باندې ماړه ساته. پی مونږ دې له څومره ورکوو بچو له؟ مونږ دې له د 10 نه وایه د 15% آف د باډي ویټ ورکوو. لکه مطلب دا دی د دې بچي عمر دی دا اوس ورته وینې راواخله ورته دی اوس په خپل جوبن کې دی، د دا ماحول نه وي ولیدو، دې منډې وي دا دله نه دي ښه راګیرې که ورشه واپس یې خپل شیټ ته ورسوه، دا دله نه وي په کارو دا منډې ترړې. دې خو اوس دې وخت کې ډېر په سور کې دی، خو دا نقصاني کوي. تېرې که رشید خانه بس دننه یې که دا یخنین شوه، باران هم شروع شو، ډېر ښکلي موسم هم دی، خو په دې یخنو کې مه راواله ډاکټر صاحب. دا اکثر دا کپړې دي که نه، دا وګوره دا تاسو اکثر په دې بچو نه تاو کړئ که نه، په دې دغه کې نو د شپې دا ټوله شپه څه وکړي، متیازې وکړي، یا د خپلې مور سره یا هغه متیازې وکړي، نو دا ټول لون کړي. دا اوس وګوره دا ټول لون شوی دی. نو سحر چې تاسو راپاسئ زر تر زره د دې څیزونو خیال ساتئ، که نه که دا تاسو نه ساتئ نو دې ته به تبه هم راچوتېږي، هایپوترمیا به کېږي. هایپوترمیا وایي یخوالي ته، او چې کله دا بچي یخ شي نو ډېر نقصان وي. صحیح ده، ګاټ اټ. السلام علیکم.